د کمپیوټر بیسکس لیکچر 2 دی او موږ په دې کې ګورو چې کمپیوټر میموري څنګه استعمالوي او کم کمپوننټس په دې کې یوز کیږي. کمپیوټر میموري ډیټا او انسټرکشنز سٹور کوي د سنټرل پروسیسینګ یونټ لپاره. کار به پس کوي چې هغه ایکسس کوي او پروسس کوي. په دې کې موږ سره د ټول نړمي سی پی یو دی هغه سره خوا په خوا ريجسترز او کیش وي. دا په دې سی پی یو باندې امبیډډ وي یا د سره لګیدلی دا واړه سمال چپس لګیدل. اوس سی پی یو نه ډیټا د پرایمري میموري یا د ریم نه راځي او ریم ته ډیټا د سیکنډري میموري یا د هارد ډیسک یا د سټیټس ډیسک چې کوم دی د هغې نه راځي. نو کوم چې هارد ډیسک کې ډیټا سټور هغې ته سیکنډري میموري وي، کوم چې ریم وي نو هغه پرایمري میموري وي، او سی پی یو سره خوا په خوا چې کوم ريجسترز او کیش لګیدلی وي نو هغه د دې امبیډډ وي په دې باندې. پروګرام د سیکنډري سټوریج نه پرایمري میموري ته راشي. سی پی یو هغه پروګرام پروسس کی او هغه ډیټا د ریم نه واخلي او واپس هم دا ډیټا د ریم ته او بیا د سیکنډري میموري ته لیږي. کله چې یو ډیټا ډیره زیاته یوز کیږي، ډیره زر پکاریږي، نو هغه بیا کیش میموري کې سٹور کیږي. کله چې بیا مونږه یو ډیټا مونږه پوره سیو کو، یو فایل سیو کو، نو بیا هغه ډیټا بیا په سیکنډري میموري باندې سٹور شي. دا اوس د کمپیوټر میموري هایرارکی ده. په دې کې کمپیوټر میموري هایرارکی چې دا سی پی یو پروکسیمیټي یعنی څومره نږدې وي ورته او سپیډ ایکسس باندې ډیپند کوي. سی پی یو ته چې څومره نږدې وي، لکه په دې کې موږ کتل چې دلته سی پی یو ته نږدې د ټولو نه کم میموري نږدې دي هغه ريجسترز دي او کیش دی. بیا ورپسې پرایمري میموري ده او د هغې نه بیا لرې سیکنډري میموري ده. نو کله چې سی پی یو د ډېره زیاته ډیټا زر پکاروي، فاسټ ایگزیکیوشن کوي، نو بیا ريجسترز او کیش کې هغه میموري سٹور کوي. خو که لږه ډیره ډیټا شي نو هغه بیا په ریم کې سٹور کیږي، او چې کوم پرمننټلی سٹور ډیټا وي نو هغه بیا سیکنډري میموري کې سٹور کیږي، او د سیکنډري میموري کې چې کوم ډیټا سٹور وي هغه پرمننٹ سٹور وي. اوس څومره چې سی پی یو ته ډیټا نږدې وي دومره زر به دا اکسس کیږي هم او د هغې ایگزیکیوشن به هم زر کیږي. خو په دې کې یوه بله خبره دا ده چې څومره فاسټر اکسس دپاره لکه ريجسترز او کیش شو د دوی کیپیسټي سمال وي، یعنې ډیر کم میموري دوی ساتلی شي. خو چې څومره د سی پی یو نه لرې کیږي نو بیا کیپیسټي خو ډیریږي خو اکسس ورته سلو کیږي. د هایرارکی ته چې مونږ وګورو نو آن د ټاپ ريجسترز راځي. دا ډیره فاسټ اکسس کیږي دا ډیټا، او دا موستلی په سی پی یو باندې امبیډډ، یعنی هغه کم پروسیسر چې لګیدلی دی په هغې امبیډډ وي، هغې سره خوا په خوا لګیدلی وي. دویمه پسې کیش دی. دلته چې مونږ ګورو بره نو کیپیسټي د سمال کیږي خو اکسس ورته ډیر زر کیږي. کیش کې بیا لږ کیپیسټي د لږ غټه شي او اکسس ورته بیا د ريجستر نه لږ رو کیږي. ورپسې بیا دا پرایمري میموري دا سیکنډري میموري او اخر کې دا بیا روم دی. اوس کمپیوټر میموري کې لومبې مونږ وی چې ريجسترز دي نو دا د ټول نه فاسټست میموري ده او دا په سی پی یو کې دننه امبیډډ وي. دا ډیره لږه ډیټا ساتي او خو هغه اکټیو ساتي او یوزولي یو ورډ وي چې اپریشنز کې یوز کیږي. دویم باندې کیش میموري ده چې هغه هم د هغې کیپیسټي لږه ده خو هغه فاسټ ده او ولټایل ده. ولټایل مطلب دا چې که سیسټم بند شي نو ډیټا به د هغې ځای نه ځي، ختمیږي به. دا هم یا د سی پی یو کې دننه لګېدلي او یا هغې سره خوا په خوا نږدې لګېدلي. دا کومه ډیټا چې بیا یوز کیږي دا هغه ډیټا سٹور کوي، د ریم نه راواخلي او د کیش کې دا سٹور کی، نو دې سره د سی پی یو ته ویټ ټایم چې کم دی نو هغه لږ کم شي او ایگزیکیوشن یې فاسټ شي، کمپیوټر هغې سره تیز شي. په کیش میموري کې بیا لیولز دی. L1 کیش دی یعنی لیول 1، لیول 2، لیول 3 کیش. لیول 1 چې کم دی سمالست دی، فاسټست دی او سی پی یو کور کې دننه بلټین وي. L2 بیا لارجر وي، هغې نه لږ غټ وي خو د هغې نه سلوور وي او نیر وي یا په سی پی یو چپ باندې لګېدلی وي. L3 بیا د دې دواړو نه غټ دی خو لږ د هغې د ټولو نه سلوویسټ دی او سی پی یو کور سره چې کوم دی د هغې شیرینګ کیږي. پرایمري میموري دا ریم چې کوم دی رینډم ایکسس میموري، دا د اپریټنګ سیسټم دپاره یا د ایپس دپاره د هغې دپاره دا مین ورکینګ میموري ده. کم فایل یا کم ایپ چې مونږ کولاو کو هغه ډایرکټ ریم ته راشو په هغې کې دا رن کیږي. دا والټایل وي، یعنی د دې مطلب دا شو که چېرې د ته پاور چې کوم دی هغه بند شي، بجلي ورته بند شي نو کانټینټس چې دی کې څومره دي هغه به ختم شي. که لیپټاپ یا کمپیوټر وي یا موبایل فون وي او هغه ناڅاپه بند شي
نو هغه ټوله ډیټا دنه لاړ شي. اس ریم د کې راځي او بیا ډي ریم دی. نو اس ریم دا د فاست دی، ایکسپنسیو دی ډیر او کیش کې یوز کیږي او د دې لپاره ریفریشینګ ضرورت نه وي. ډي ریم چې دی هغه د هغې نه سلوور دی او ډیر ارزان دی د هغې نه او د سیسټم ریم په توګه یوز کیږي. خو دې کې بله مسله د ریفریشینګ ده، یعنې ډیټا بیا ریفریش کیږي. نو د هغې سره د کمپیوټر افیشنسي هلکه کمیږي. په څلورم نمبر باندې سیکنډري میموري ده، یعنی سټوریج چې کوم دی. کله چې مونږ یو ډیټا پرمننټلی سټور کوو نو هغه په سیکنډري میموري باندې سټور کیږي، لکه فایلز شو، اډیو شو، ایمیجز شو، که تصویران وغیره مونږ سټور کوو نو هغه په دې کې بیا سټور شي. دا نان ولټایل وي، یعنی که بجلی لاړم شي نو کمپیوټر کې به دا هم پراته وي. د دې کیپیسټي ډیره غټه وي او دا لانګ ټرم دپاره ساتل کیږي. خو دا د ریم نه سلو وي ځکه چې هغه د سی پی یو نه لرې وي. اوس په دې کې زاړه چې کوم هغه هارډ ډسکس وو، هغه به سلو ورو او په هغې کې به پلیټونه شان لګېدل او به تاوېدل. اوس هم نن سبا ډېر ځایونو کې یوز کېږي. د هغې کیپیسټي ډېره های ده خو کاسټ یې کم دی. نیو چې کوم راغل دی هغه اس اس ډیز راغل دي، هغه د ټول نه فاسټ دي او هغې کې مووینګ پارټس نه وي، هغه فلیش میموري یوز کوي. څنګه چې په یو یو اس بي باندې فلیش میموري وي، یعنی سرکټ وي، ټرانزسټرز او کیپیسټرز وي، دا هغه میموري یوز کوي. د کې سپیننګ ډسکس نه وي. ریډ اونلی میموري بیا چې دی دا نان ولټایل میموري ده او دا پرمننټ انسټرکشنز سیو کوي. د دې اگزامپل بایوس دی او یا فرم ویر دی. کما په تیر ویډیو کې ما اگزامپل ورکړو چې یو د ټي وي ریموټ وي یا د اے سی ریموټ وي، نو په هغې بټنو باندې دا امبیډډ وي چې د باندې کم قسم میموري په د باندې پرته ده، څنګه سټور ده. دغه شانتې د لیپټاپ چې کوم دی یا د کمپیوټر سیسټم دی چې هغه بلیک سکرین د تور سکرین نه دی وینډوز سیسټم ته ځي، نو دا یې څوک لیږي دا د بایوس په توګه ځي. دا ریډ اونلی وي زیاتر او موډیفاید کیږي ډیره کمه، ډیر په ګرانه سره دا موډیفاید کیږي. یعنې دې کې مونږ چینجز نشو کولی، مونږ ته که ډیټا ډیلیټ کول غواړو نو مونږ نشو ډیلیټ کولی ډیر په اسانه باندې. اوس یونټس اف میموري څه دي؟ نو میموري پارټس خو مونږ ووایي چې کم دي. په هغې کې مونږ دا ووایي چې دا رجسټرز ډومبي دي، کیش دی، بیا پرایمري میموري ده، بیا سیکنډري میموري ده او اخر کې روم دی. خو اوس دا سټور کیږي میموري څنګه؟ نو د هغې لپاره د یونټس اف میموري پیژندل ضروری دي. او میموري یونټ څه کوي چې دا د ډیټا اماونټ چې څومره به یو ډیټا وي او هغه یو کمپیوټر به څومره سټور کوي یا پروسس کوي، د دې ټولو میجرمنټ یا د دې ناپ تول دا میموري یونټس کوي. په دې کې د ټولو نه لومبي بیټ راځي. بیټ څه شی دی؟ سمال بی سره ډینوټ کیږي. د سمالست یونټ اف ډیټا ان کمپیوټینګ representing a binary value of either 0 or 1. دا په کمپیوټینګ کې د ټولو نه سمالست یونټ دی او دا یا 0 وي یا 1 وي. کمپیوټر چې کوم دی دی په زموږ په خبرو خو نه پیږي، خو دی په الکتریکل سیګنلز باندې پوهیږي. 0 مطلب آف دی او په 1 مطلب آن دی. 0 مطلب آف دی او د 1 مطلب آن دی. که صرف 0 وي یا صرف 1 وي نو دا یو بیټ ګڼل کیږي. او څومره ډیټا چې هم ده، که هغه ټیکسټ دی، که ایمیجز وي، که ویډیوز وي او که نور فارمیټ کې وي، تاسو چې په کوم کمپیوټر کې وینئ دا ډومبي کنورټ کیږي بیټس ته. دا زیروز او ونز ته ډومبي کنورټ کیږي. بیا بایټ راځي. نو بایټ چې کوم دی کله چې 8 بیټس را یوځای شي نو دی نه یو بایټ جوړیږي. او په موسټلی سیسټمز کې دا بیسک اډریسیبل یونټ اف میموري ده، یعنی دا بایټ موسټلی یوز کیږي. 1 کریکټر که هغه لیټر وي یا که نمبر وي هغه تقریبا یو بایټ اخلي. لکه دا ای چې کوم مونږ ته انګلیش کې ښکاري دا به په مشین لینګویج کې یا په بیټس کې داسې کیږي. تاسو که دا وشمارئ نو دا 8 بیټس دي، یعنی د دې ټولو نه یو بایټ جوړیږي، یعنی دا ټول 1 بایټ دی. اوس د بیټس د هارډویر سره څه تعلق دی؟ په هارډویر کې دا څنګه بیا ډیټا سټور کیږي؟ 0 1 به دې کې څنګه سټور کیږي؟ نو د هغې لپاره میموري سیلز چې کوم دي هغه اصل کې الکترونیک سرکټس دي او هغه یا 0 یا 1 سټور کوي. څنګه؟ کوم سرکټس جوړ وي هغه د ټرانزسټرز او کیپیسټرز نه جوړ وي او هغې کې باینري ویلیو سټور کیږي. دا ټرانزسټرز د سویچ په توګه یو کار کوي چې کوم په ماډرن سرکټس کې د ټولو نه بیسک یونټ دی. دا 1 مطلب دی آن، یعنی الکتریسيټي بجلی ورته روانه شي نو ټرانزسټر اکټیو شي. که بیټ 0 شي نو دا آف شي او د دې مطلب دا دی چې بجلی ورته بنده کا نو ټرانزسټر انکټیو شي. ټرانزسټر آن کول او آف کول سره سرکټ ته دا هغه ملاویږي چې هغه باینري ډیټا څنګه پروسس کی او څنګه یې راپریزنټ کی. اوس دغه 0 او 1 دا په کمپیوټر کې یعنی په ریالټي کې
کمپیوټر د سرکټس په ترو باندې دا مینج کوي. اصل سیز سرکټس دی او موږ ته چې کوم دا انفارمیشن ښکاري دا هم د سرکټس د هغې او د ټرانزسټر د آن آف کولو په بنیاد باندې دا ټوله ډیټا موږ ته ښکاري. خو دا دی کې سټور په 0 او په 1 باندې وي د الکتریکل سیګنلز په بنیاد باندې. اوس ورډ څه شی دی؟ نو ورډ هم په ډیټا ریپرزنټیشن کې د کمپیوټر په هغې کې یو یونټ اف ډیټا ده چې کم سی پی یو اصل کې پروسس کوي او چې د سیسټم آرکیټیکچر څنګه وي نو هغه شانتې د هغې ورډ هم بدل وي. یعنی 16 بیٹ چې کم پروسیسر وي هغه د 2 بایټس برابر وي هغه یو ورډ. 32 بیٹ پروسیسر چې کم دی دا 4 بایټس وي او 64 بیٹ چې دی هغه 8 بایټس وي. زاړه چې څومره سیسټمز هم دي نو هغه 16 بیٹ ورډز یوز کوي او په اوسنی سیسټمز کې 32 بیٹ وي یا 64 بیٹ ورډز یوز کیږي. د سره هارډویر باندې هم اثر پریوزي. اوس د ورډ سایز دا ډیفاین کوي چې د سی پی یو رجسټر سایز به څومره او ډیټا بسز به پکې څومره چې هغه سره سی پی یو میموري او نور کمپوننټ څنګه کنیکټ وي. څومره چې ورډ سایز غټ وي نو هغه مره یو سی پی یو په یو وخت کې ډیر اپریشنز کوي او پروسیسز کوي. نو د دې په وجه باندې سپیډ او افیشنسي ډیره شي زیاته شي ځکه چې په یو ټایم باندې هغه ملټیپل پروسیسز او ډیټا ټرانسفرینګ هغه ډیر کوي نو خامخا خبره ده چې سپیډ او افیشنسي به هم زیاتیږي. د ورډ سایز سره یوازې د ایډرس بس نه بلکې د ریم د سی پی یو ریم هم ډیفاین کیږي چې دی به څومره ریم اکسس کوي. که 32 بیٹ سی پی یو وي نو دی به 4 جی بی ریم پورې دی اخلي. که 64 بیٹ سی پی یو وي نو بیا ډیره زیاته د هغې نه هم زیاته میموري اخلي. لکه یو 32 بیٹ پروسیسر چې کوم دی هغه په یو وخت باندې 32 بیټس اف ډیټا هینډل کوي او 64 بیٹ پروسیسر 64 بیټس اف ډیټا په یو وخت باندې هینډل کوي. نو چې څومره ورډ سایز غټ وي دغه عمره به د افیشنسي ښه وي او د دې 64 بیٹ سیسټمز کې چې دا ورډ سایز غټ وي نو د دې په وجه باندې د ډیمانډینګ اپس چې کوم دي یعنی کوم چې اوسني اپس دي او ډیر زیات میموري او ډیر زیات پروسیسر یوز کوي نو د هغې لپاره ډیر ښه راځي. یو چې لارج فایلز راشي نو هغه هینډل کول ورته اسان یي د کمپیوټر هینګ کیږي نه او د 4 جی بي نه زیات ریم دی یوز کولی شي چې هغه 8 جی بي 16 جی بي 32 جی بي ریم دی هغه اکسس کولی شي. داسې که 32 بیٹ پروسیسر ته موږ ریم زیات هم کو نو دا به هیڅ فایده ونه کړي ځکه چې هغه په یو وخت کې صرف 4 جی بي پورې ریم هغه پروسس اخیستی شي نو د زیاتی د هغې اړو څه فایده را رسي نه څه ګټه نه را رسي نو د هغې په وجه 64 بیٹ پروسیسرز چې کوم دي هغه ډیر افیشنټلی کار کوي. اوس باینري او ډیسیمل چې کوم دی دا دوه سیسټمز یوز کیږي په کمپیوټر کې. باینري خو کمپیوټر کې یوز کیږي او ډیسیمل موستلی د انسانانو د دغه لپاره یوز کیږي د ډیټا ریپرزنټیشن لپاره. ګورو چې څه شی دی نو موږ چې وایو چې 0 یا 1 0 مطلب off د 1 مطلب on. کمپیوټر په باینري باندې پیږي دته بیس 2 سیسټم هم وي او دا دوه ډیجټس یوز کوي لکه 0 1 ټول نمبرز هم په دې 0 1 باندې ریپرزنټ کیږي. بل خو ډیسیمل چې کوم دی یا بیس 10 چې کوم دی هغه 10 ډیجټس یوز کوي د 0 نه تر د 9 پورې. دا یو ډایګرام تاسو وګورئ نو د کې د ګوتې چې څومره دي لس ګوتې دي نو دا د 0 نه سٹارټ کیږي 0 نه تر د 9 پورې. اوس که د سره ورپسې 10 ډینوټ کو نو بیا به څنګه کو بیا به هغه د 1 او د 0 سره ډینوټ کیږي بیا به ورپسې دغه شانتي دا سیسټم وړاندې ځي. نو دلته دا اپریټنګ سیسټمز چې څومره دي موږ ویلي چې اپریټنګ سیسټم څه شي دی د هغه مین سافټویر چې د هارډویر او د نور سافټویرز ترمنځ دا برج د انټرمیډیری د کار کوي د هغې ترمنځ کار کوي. نو اپریټنګ سیسټم زیاتر باینریز یوز کوي او د سټوریج مارکیټنګ لپاره یعنی انسانانو ته چې وایي چې دا څومره جی بي ریم دی یا دا څومره پروسیسر دی یا څومره ډیسک هارډ ډیسک دی د هغې لپاره ډیسیمل یوز کیږي ډیسیمل سیسټمز یوز کیږي. باینري 0 1 دی او ډیسیمل 0 نه تر د 9 پورې دی. اوس دی خو ګورو چې کله مونږه پروسیسر باندې کار کوو نو بیا به خامخا مونږه ډیسیمل نمبرز باینري ته اړو د هغې کنورژن پروسس به څنګه کوي نو هغه دلته تاسو د اگزامپل ته وګورئ چې 1 دی نو دا 0001 ریپرزنټ کیږي کوم چې 2 دی
نو دا په باینری کې 0010 دی. دغه سي 3 ډیسیمل کې 0011 دی، 40100 دی او 50101 ډینوټ کیږي. او د دې کنورژن څنګه کیږي؟ نو سټیپس تاسو وګورئ. فار ایگزامپل موږ سره یو 13 نمبر دی، موږ به دا نمبر په 2 باندې ډیوایډ کوو تر داغه پورې چې تر سو پورې د کوشنټ 0 نه راغلی. دا 13 چې په 2 ډیوایډ شي نو 2 6 are 12 6 راغی او ریمایندر ته 1 راغی. بیا هغه 6 چې کوم راغلی په 2 ډیوایډ کینو 2 3 are 6 3 به راشي او ریمایندر 0 راغی. دغه شانتي 3 دی نو 2 1s are 2 نو بیا 3 چې 1 ماینس کې 2 ماینس کې نو 1 ته راځي نو ریمایندر 1 راغی او کوشنټ هم 1 راغی. اوس په دې ځای کې لږ شان کنفیوژن دی، خو د دې یو طریقه دا ده چې انټیجر ډیویژن بدلته کوو. انټیجر ډیویژن کې موږ داسې سوچ کولی شو چې فار ایگزامپل یو کیک دی او هغه اوس موږ په 2 کسانو تقسیمو، نو که موږ فریکشنل یوز کوو نو هغه به موږ نیمو. خو موږ دلته وایو په باینری سیستم کې چې نه، موږ به دا چې کوم دی یا به پوره ورکو ګینینو نه به ورکو. نو د هغه په وجه باندې چې کله موږ په 1 په 2 ډیوایډ کوو نو 2 0 0 به راځي یا 2 1 2 راځي، نو نه ډیوایډ کیږي فولي. نو په هغه په وجه باندې موږ سوکو دا هغه ډایرکټ چې ریمایندر چې کوم دی هغه 1 واخلو او کوشنټ 0 واخلو، ځکه هغه نور مخکې تقسیمیږي نه. په عام ډیویژن کې موږ څه چل کوو چې دا هغه فریکشنل پارت واخلو، برخې ورکو. لکه یو کیک ته ما تاسو ته وې چې هغه موږ په منځ باندې نیم کو، نیم به یو لور کو، نیم به بل لور کو. په باینری سیستم کې موږ داسې نشو کولای، موږ به دا 0 یا 1 چې کوم دی هغه تاړو نو هغه ته به الاټ کوو، هغه کیږي نه، هغه ډیوایډ کیږي نه. نو د هغه په وجه باندې به موږ ته ریمایندر 1 راځي خامخا او کوشنټ به 0 راځي ځکه چې دا نور مخکې نه تقسیمیږي. بیا به څه چلو کو، کوم چې د دې ریمایندرز راغلي دي دا به ریورس آرډر کې ولیکو، یعنی د دې نه چې کوم ریمایندر راغلی دی داسې نو موږ به څه کو ریورس براشو، یعنی ډومبي چې کوم د هغې نه راغلی نو 1 بیا 0 1 1. نو په دې طریقه سره به موږ یو ډیسیمل نمبر چې کوم دی هغه باینری نمبر ته کنورټ کو. او دلته وګورئ 13 دی بیس 10 دی، د دې مطلب دا چې دا په ډیسیمل کې دی. چې موږ کنورژن د هغې وکړو نو د هغې 1101 راغی او بیس د دې 2 دی، د 2 مطلب دا چې دا باینری کې دا ریپرزنټ شوی دی. اوس مختلف میموري یونټس دي، نو 1 بیٹ چې دی هغه یا 0 دی او یا 1 دی. دغه شانتي دا 8 بیټس چې کله رايوځای شي نو د هغې نه یو بایټ جوړیږي. اوس دلته کې 1024 یعنی 1024 یا 1024 بایټس چې دی دا 1 کیبي بایټ دی او 1000 بایټس د 1 کیلو بایټ برابر دی. د دې مخکې به مونږ سوي چې مونږ به ځینې کمپنیانو به 1000 بایټس کیلو بایټ کنسیډر کاو او ځینې به 1024 بایټس هم کیلو بایټس کنسیډر کول. خو دا مسله د دې ډیسیمل او د باینری سیستم په وجه باندې راغلی ده. نو بیا کمپیوټر کم ساينټیسټ یو نو هغوی دا بس ډیفاین کړل یو سټانډرډ اوس دا رئیس ته دی چې که 1024 مونږ ریپرزنټیشن یوز کوو نو دا به بیا کیبي بایټ راځي او که صرف 1000 یوز کوو نو دې ته بیا کیلو بایټ وایو. نو هغه کنفیوژن یې ختم کو. نو بیا 1 یو بیټ یا 0 دی یا 1 دی، که 0 وین هم 1 بیټ دی او که 1 که 0 1 شنو بیا 2 بیټ شو، خو ځان لدا یو بیټ دی. که چې دغه 8 بیټس کله رايوځای شي نو دینه به 1 بایټ جوړیږي. دا 1 بایټ چې کوم دی بیا 1024 بایټس رايوځای شي نو 1 کیبي بایټ به جوړیږي او کنه 1000 بایټس وي نو بیا به 1 کیلو بایټ وي. دغه شانته 1024 کیبي بایټس د 1 میبي بایټ برابر دی او 1000 کیلو بایټس د 1 میگا بایټ برابر دی. 1024 میبي بایټس چې دی هغه د 1 گیبي بایټ برابر دی او 1000 میگا بایټس د 1 گیگا بایټ برابر دی. کوم ته چې موږ 1 جی بي 1 ام بي 1 کی بي 1 نو په دې کې فرق صرف دغه دی چې دا 24 کوم وساره زیاتی راغلي دي نو هغه جی بي با ټي بي بایټ راځي او 1000 جی بي با 1 ټیرا بایټ راځي 1 ټي بي چې څه ته وایي. نو 1024 ټي بي چې کوم دي ټي بي بایټس چې کوم دي هغه د 1 پی بي بایټ برابر دی او 1000 ټیرا بایټس دغه 1 پیټا بایټ برابر دی. نو دا لږ کنفیوژن دی کې وو خو د دې نه پس دا کلیر شوی دی. دا سټانډرډ چې کله ډیفاین شو نو دا بیا اوس دا سیس کلیر دی. خو په یو سیس ځان پوهی کې چې کله بس 124 وسره اخره کې راشي یعنی 24 زیاتی بیټس وسره زیات راشي نو دا به بیا د سره به آی یوز کیږي. اوس آس کی دی
نو ASCII څه ته وایي چې دا یو امریکن سټانډرډ کوډ دی د انفارمیشن انټرچینج دپاره. کم چې زمونږ ABCD دي دا به مونږ په بټس کې څنګه په کمپیوټر کې راښکاره کوو. د هغې دپاره یو سټانډرډ جوړ شوی امریکن جوړ کړی. دا کریکټر سیټس د دې 128 کریکټرز پکې دي چې هغه انګلیش لیټرز دي، د هغې نمبرز دي او پنکچویشن او کنټرول سیمبلز ورسره دي. دې کې لیمیټیشنز دا دی چې دا صرف امریکن انګلیش سپورټ کوي او د نور لینګویجز نه چې کوم کریکټرز دي نو هغه دا نشي ریپرزینټ کولی په بټس کې یا په بایټس کې. د هغې دپاره UTF-8 سټانډرډ راغی او دا یونیکوډ ټرانسفارمیشن فارمیټ دی. په UTF-8 کې کریکټر سیټس چې کوم دي هغه 1 میلیون نه زیات یونیکوډ کریکټرز دي چې په هغې کې ټول لینګویجز دي، سیمبلز دي او ایموجیز هم راغلي دي کم چې اوسني سټانډرډ دي. په دې کې وړومبي 128 کریکټرز راځي، هغه 1 بایټ یوز کوي او ورسره د ASCII چې کوم څومره کوډز دي هغه کمپیټیبلیټي هم دی یوز کوي، دلته انشور کوي چې پکې راشي. دا په دې وجه باندې د افیشنسي هم ډیره ده. دا یو بایټ د ASCII لپاره یوز کوي او 2 to 4 بایټس د نور لپاره یوز کوي. اوس په ویب باندې او په ماډرن سیسټمز کې د ټولو نه زیات یوز کیدونکي UTF-8 دی. دا څه دی ریپرزنټیشن دی چې زموږ دا یو کریکټر A په بټس کې یا په بایټس کې څنګه ریپرزنټ کیږي. ځکه چې کمپیوټر خو ماشین دی او ماشین په زموږ په ټیکسټ باندې نه پیږي نه زموږ په آډیو ویډیو، نو دا به خامخا کنورټ کول پکاري. نو د هغې ټول لپاره دا سیسټم ضروري دي. سمپلی خبره دا ده چې ASCII 7 بټس یوز کوي چې 128 انګلیش کریکټرز یوز کوي او UTF-8 چې دی دا 1 to 4 بایټس ورسره سره ASCII سره نور لینګویجز هم د دنیا چې څومره دي په دنیا کې نو هغه یوز کوي. د هغې په وجه باندې د UTF-8 ریپرزنټیشن ډېر ښه راځي او ډېر ماډرن کمپیوټرز کې نن سبا دا یوز کیږي. اوس په دې کې د میموري ایډرس او لوکیشن خامخا خبره به راځي چې کله دا انفارمیشن په دې سیسټم کې سټور کیږي، که هغه په ریم کې وي، که په هارډ ډسک کې وي، که په کیش باندې وي او که په رجسټر باندې وي، په هر ځای کې چې وي نو دا یو باقاعده یو میموري ایډرس یوز کوي او میموري لوکیشن یوز کوي. هغه میموري لوکیشن ورچولی هم کیدی شي او هغه میموري لوکیشن فزیکلی هم کیدی شي. بیا د کمپیوټر سیسټم پورې کار دی چې څومره پورې دی یوز کوي. او هغه چې کله مونږ د کلاود کمپیوټینګ لیکچر ته لاړ شو پای کې ولګ ایکسپلینیشن راشي تاسو ته. میموري ایډرس یو یونیک آیډنټیفایر دی او هغه نښه کوي باندې یو سپیسیفیک میموري لوکیشن. یعنی فار ایگزامپل دا یو کریم وی هارډ ډسک وی ارڅه چې په دې کې دا زه به داسې په ریل ورلډ اگزامپلز کې دا ووایم چې څنګه د کورونو ایډرس وي همدغه شانته ایډرس بیا د میموري هم دی. او بیا میموري ایډرس دا یو نیومریکل ریفرنس دی چې هغه CPU یوز کوي د څه لپاره چې دا ټریک کوي چې دا ډیټا کوم ځای کې سټور ده او د دې نه به اکسس کیږي څنګه او دې ته به واپس ځي څنګه. نو په ریل ورلډ اگزامپل کې یو بلډینګ وي او هغه بلډینګ یو ځای کې وي فلیټ فار ایگزامپل زه واخلم نو دا هغې میموري اډرس چې د هغې څه وي هغه دغه شان د میموري اډرس هم دی. اوس په دې کې په دې کومه پلازه چې وي په هغه کې فلیټونه وي نو په سویم فلور باندې په کم چت باندې په سویم روم یعنی دا هر څه بیا هغه میموري لوکیشن دی. یو هوټل دی او هوټل کې بیا یو روم دی یو کوټه ده نو هغه روم نمبر چې سوي هغه به د میموري لوکیشن داسې مونږ کنسیډر کولی شو. دغه شانته دا په میموري اډرس چې دی هغه ټول اډرس دی او میموري لوکیشن بیا په هغه اډرس کې یو خاص سپیسیفیک ځای دی. د ټول خبرې خو وشوي دا میموري څه ته وایي، میموري کمپوننټس کوم یوز کیږي، بیا دا باینري سیسټم څه دی، ډیسیمل سیسټم څه دی، کنورژنز کیږي. خو اخري خبره دا راځي چې دا کمپیوټر اخر پوهیږي څنګه دې زمونږ دا ټوله کاروي دا زه چې کوم آډیو درته ورکم یا زه چې کوم کوډ درته ورکم دا کوم سافټویر چې جوړ شي نو دا جوړیږي څنګه د دې دا 0-1 ته څنګه کنورټ کیږي. نو د هغې لپاره موږ څه وکړو های لیول کوډ چې دی یعنی فار ایگزامپل پایتان کې زه یو های لیول کوډ ولیکم نو هغه کمپایلر یوز کوي. هغه څه وي کمپایلر یوز کوي نو کمپایلر څه کوي هغه کوډ ټرانسلیټ کوي د هغې یو خپل کوډ ترې را جنریټ شي هغې ته
ا د کمپایلر یا د انټرپریټر کاری. بیا کمپایلر چې کوم دی ورسره اسمبلی ته کنورټ کی، اسمبلی کوډ ته چې کنورټ کی نو بیا اسمبلر هغه اسمبلی کوډ بیا ماشین کوډ ته کنورټ کی او د ماشین کوډ بیا هغه سی پی یو ته ورکړي شي نو هغه ایگزیکیوټ شي، یعنی هغه 0 1 وي. د لیول د هغه تاسو وګورئ د هایرارکی ته نو لومبه پایتون های لیول کوډ دی هغه کنورټ شي، کمپایلر او انټرپریټر هغه کوډ ترانسلیټ کی پس کې اسمبلی لینګویج ته. اسمبلی لینګویج چې هغه لو لیول ورژن دی، هغه تاسو لږ په ګوګل باندې سرچ کړئ نو تاسو ته بلګ اندازه وشي چې دا څه سیز دی. هغه اسمبلی لینګویج دی هغه اسمبلر بیا کنورټ کی ستا 0s او 1s ته کنورټ کی چې هغه ماشین ریډیبل کوډ دی او هغه 0s او 1s چې دی هغه سی پی یو ته ورکړي شي او هغه شاندا انفارمیشن دار سو شي. یعنی تاسو په دې سکرین باندې چې اوس تاسو ته کوم دا ویډیو ښکاري تاسو ګورئ نو دا اصل کې 0s او 1 دي. که تاسو ته دا ټیکسټ ښکاري، که تاسو زما د आवाज اورئ، که تاسو دا ویډیو تاسو ته پوره ښکاري نو په اصل کې دا 0s او 1s دي. دا واپس بیا را کنورټ کیږي او دغه شاندا سیستم روان وي. نو دا هغه بیسیک انډرسټانډینګز چې یو کمپیوټر څنګه کار کوي. که دا ویډیو تاسو خوښ شوي یا تاسو غواړئ چې دا ګټوره ده نو او یو نور څوک هم ته فایده وچتولی شي نو دا ویډیو در سره شیر کړئ، دا ویډیو زما لایک کړئ، کمنټ وکړئ. که تاسو ته تاسو وي څه مسله وي خامخا تاسو وکړئ، کمنټ کې وکړئ. زما چینل د سره خامخا سبسکرایب کړئ. د خدای نه دعا ده چې الله دې مونږ ټول له خړېره او د حلال رزق راکړي د خوشحالو سره او مونږ دې په دوه جهان خدای کامیاب کړي. د الله په امان خوشاله او آباد اوسئ.